بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره دوه محترم مشران ولاړ دي چې د دې اپریشن نگراني وکړه او انتهایی په ښه طریقې وکړه. زه ورته د دغې اپریشن په کامیاب رسېدو باندې چې دې مبارکي هم ورکوم. هغه خواست هم وفات شوی خو دا موږ ته مسلمان ته پښتون ته یو چیلنج او د هغې امتحان نه موږ الله پاک په خیر خیریت باندې وخت کو. څوک پکې خوږ نه شوه، شر فساد پکې ونه شو. دوی نه تپوس کوم چې دوی ورته په کومه حواله ګوري او زموږ نه څونه مطمئن دي. موږ خو میلمانه وو، خدمت به هم نه یې کړي، شاید چې هر چا خبره به هم نه یې منلې. څه وایه زموږ په حواله باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه به دا وایم چې لکه دا کم اپریشن وشولو نو دا د یوه کس کار نه و چې دا یوازې د ما کار وای یا یوازې د یو بل کس کار وای. دا مونږ کم کسان چې سره په ټیم کې ولاړ یو دا ټول مونږ په مشترکه طریقې سره دا کار په خیر خیریت باندې الله پاک سر ته ورسولو. بل به زه د ټولو نه زیاته خوشحال دی ملاکنډ د ټیم نه یم چونکې نومونه خو موله نرسي خو نن یې د مو سره اومه ورځ غالبا جوړیږي. اتمه شپه ده او اووه ورځې دوی په دې تمبو کې د مونږ سره تېرې کړې او دوی به په دې کې د مونه وږي پاتې شوي وي ځکه چې هر سړی په دغه څه د خوشحالۍ کار نه و، د غم او د درد کار و. د مونږ نه به بېچایو نه هم پاتې شوي وي، د مونږ نه به بې بسترې نه هم پاتې شوي وي. خو بهرحال په دې یخه یخنۍ کې دو زمونږ سره دا لوږه هم تېره کړه، زمونږ سره یې دا تنده هم تېره کړه، زمونږ سره یې د یخني هم تېره کړه او په دغه خیمه کې زمونږ سره پراته وو او دا اووه ورځې دوی زمونږ سره برپور هیلپ وکړو. حالان کې زمونږ زه د خپلې ریسکیو هم خوشحالي ته اظهاروم چې هغوی مونږ سره خپله منډه ترړه والیدو خو چونکې دو د مونږ سره په تامبونو کې شپې وکړلې او دو د مونږ سره په دا لوټو کې ورځې تېرې کړلې او مونږ په شریکه باندې پښتانه ټول یو موټی شولو او دا کار په میشن باندې الله پاک سر لا نن ورسولو. نو زه په دې باندې ډېر خوشحال یم او تاسو له هم مبارکباد درکوم. د بختیار باچا صاحب انتهایی مشکور یو. مونږ چې د کلي نه راتلو زمونږ یو لوس کړی و چې زمونږ به دا ستوګنې ځای نه وي، مونږ ته به رزق نه میلاویږي، مونږ ته به هر مشکلات راځي، دریغ به نه کوو. مسلمان چې روژه نیسي نو په دې نیت یې نیسي که سبا جهاد راشي چې دې لوږه برداشت کولی شي. خو الحمدلله په پردې قوم یو انتهایی نر او بادر او تاریخي قوم دی. په دې ځای کې مونږ ته د هېڅ شي مشکلات نه دي راغلي. که ماشوم دی هم زمونږ قدر کړی، که بوډا دی هم زمونږ قدر کړی او که ځوان دی هم زمونږ قدر کړی دی. زه د دوی د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم، د دې پوره قوم شکریه ادا کوم او بیا ورته چې دی نو خراج تحسین پیش کوم چې داسې قوم چې دی نو هر ټایم بریالی وي او دا ورته ویم چې زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه شي، ورک هغه مشال که چې تیاره شي او دی بل نه شي. نن چې دوی دې ثابته کړه چې تیاره و رڼا یې کړه. مننه، خوشحاله اوسئ. شکریه او دا د کیمرې په نظر باندې مو مخه جي تاسې خولی آسې پیټرولو د پوره جي. ډېره مننه، خوشحاله شي. ضرورت نه و دی ته. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ سره د دې اپریشن یو انتهایی محترم مشر چې د دې اپریشن نگرانی وکړه، نمایندګي وکړه. زه دته په دغې اپریشن ختمېدو په خیر خیریت باندې مبارکي هم ورکوم او د ده نه د سیول ډیفینس ادارې په حواله باندې تپوس کوم چې په کم نظر ورته ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. مولی روکب ټولو نه اول خبره خو دا ده چې لکه څنګه ټولو خلکو ولیدل چې اپریشن وشو، کامیاب شو. خو د یوه ځوان له خبره ده کیدای به الله تعالی فضل و کرم دی. دا سیول ډیفینس چې کم ملګري مو سره ولاړ دي، زه دغو ټول افریدي قوم د مخه ډېره خصوصي شکریه ادا کوم او دغو تعاون ته ډېر په وحشت نظر ګورم. دغو موږ سره ستړي وکړه، محنت یې وکړو، تکلیف یې وکړو، یخني برداشت کړه، لوږه برداشت کړه. دغو ټولو ته ډېر زه د عزت او د احترام په نظر ګورم او خدای په دا خبره ګواه دی. ډېر خلک لګیا دي کیمرې دي اوس پلوسونو کې، څوک ویډیوګانې کوي، څوک څه کوي او چې زه په دغه موقع باندې صرف د زړه د درد د وجې نه تاسو څخه ودرېدم او تاسو شکریه مې ادا کړه. نو زه الله داسې حادثې نه راولي خو دا ځینې حادثې قوم متفق کوي. نو دا د تاسو سیول ډیفینس د ملګري چې مو سره ولاړ دي چې زه په کومو الفاظو کې مې دغه شکریه ادا کړم کمه ده. الله تعالی تاسو له خصوصي اجر درکړي او الله رب العزت تاسو له
مدد مو کی او زه خپل طرفه تاسو له یو 5000 روپو ګوډي پټرول اعلان کوم ډیر وسم نشته یو 5000 روپے تاسو له اعلان کوم جی او داسې په خبره کې به ان شاء الله رابطه کوو تاسو به تعاون کوو جی ډیره شکریا ډیره مننه